یو زویو د بوډۍ د پیر صاحب یار لاس پنام ورته ولاړو خدمتګار لاس پلاس به ګرځي د دوی سره دواړه خلقې وي دیدن ته امیدواره یو ورځې پیر صاحب ووتو د کوره راشه راشه نن درب کارونه ګوره دا لږ کمبختې مړ کو خبر لاړو لویه پیره کار دې خړ شو چې لوی پیر راغی او درېده د یار سر ته په افسوس او په ارمان ووت بهر ته دا بوډۍ مې د پیر خپو کې غړېدله په افسوس او په ارمان به جړېدله نو پیر صاحب ویلي چې بوډۍ ته ولې جاړې خلقې واړه د مرګ په لورې لاړې اوس بوډۍ زړه دې کتې صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر بوډۍ ویلې زړه زما کله صبرېږي د فرزند غم مې په زړه باندې وریږي بیا لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو په اووم اسمان داخل خلق لوی پیر شو چې د اووم اسمان د پاسه وکاته نه عزرائیل د په وړاندې تېرېده نه بیا لوی پیر ویل عزرائیله ته ودرېږه سوال جواب در سره کومه مه یریږه بیا اسرائیل ویل زه داسې هلک نه یما زه په زور کې هم د تا نه نازک نه یما بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستاسې دي اسرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي دې ته ګورئ قرآن وایي د روح علم سوا زمانه بل چاته نشته قرآن کې راغلي دي پیر ویل هغه روح زما د یار ته مال راکړه نو روحونه پتا د ترې نه جدا کړه اسرائیل ویل روح کله در کوم تاله دوباره په ما حکم شوی دی د کردګاره بیا لوی پیر ویل ته ولې کوې شور اوس د تا ځینې بیا واخلمه په زور نو لوی پیر مې ورته واچولو لاس یو د پاسه سل روحونه یې تکړه خلاص څوک په تخته څوک جنازه څوک په کفن کې همواړه رب ژوندي کړه په یو دم کې په چا غم په چا غوغا په چا خندا شوه حبیب ګله په شالم کې د سودا دا زمونږ ملک دی دا غزلی دی او دا د پیرانو او د زیارتونو په مجلس کې وای او دا کمقل خلق په دې مسشي چاو د دې خلق لاس کې دا طاقت هم شته چې اسرائیل نه روح واغستو اوس تاسو وایئ چې اسرائیل نه روحونه یو د پاسه سل خلاص کړه که نه نو دا روحونه مارغانو چې راوالوته او بیا په خپل خپل لاش کې ننوته دا زمونږ خلق واقع د حضرت ابراهیم علیه السلام د یو کال بچه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه روح خو رسول الله چې سترګو نه دارې والی و خو داغه روح خو اسرائیل نه وانغستی شو او لوی پیر چې یو د پاسه سل روحونه پیرانی پیر صاحب منل دی ته وایي پیرانی پیر صاحب دا سړی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی داغه د ایمان عالم داو معشوم دی او په قافله کې سبق پسې روان سبق پسې په قافله ډاکه پریوته اغلو ده ته وی تا سره خو څه نشته وی جي دې ګریوان کې راته مور څه ګنډلي چې وی که ته هغې کې اشرفه یې ګنډلې وي وی بچیا منکر ولې نه شوې وی زه چې د کوره راوتمه نو مور راته وی چې دروغ ونه ویل نو که مې ویلی وی چې ما سره څه نشته نو د مور وصیت به مې بجا نه وراوړ دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د بچپن ایمان دا اوس دې خلقو چې څه کړي دي ځان لی کړي اوس ما دا ټکې دوه درې ځله ووې چې دوی څه کړي ځان لی کړي نو دا چا ویلی دي چې ځان لی کړي او مونږ له څه نشي کولی دا قرآن ویلی تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت
الله وی دا وړاندې چې کومې ډلې ذکر تیر شو دا هغه ډله وه چې دوی د پاره کارآمد به هغه شی وي چې کوم دوی په دنیا کې کړی و چې دوی څه کړي دوی له به هغه په کار راځي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره به هغه شی په کار راځي چې کوم تاسو کوئ ولکم وای ما کسبتم کم شی چې تاسو کسب کوئ آب تاسو د پاره کارآمد ولا تسألون عما كانوا يعملون الله وی تاسو نه به پختنه د هغوی د عمل نکی تاسو نه به ستاسو د عمل تپوس کیږي هغوی نه به د هغوی د عمل تپوس کیږي ای چې څه کړي ځان له کارآمد تا چې څه کړي طالب دام شته چې قیامت کې بدار چا خپل پیټه پسري اوج دام قرآن کی ولا تزر وازرة وزر اخرى قیامت کې بد ار سړی خپل خپل پندو کې پسري دام قرآن کی دام قرآن کی دی چار سړی بخپل پاسپورت یو ځان به پتیر باسی او جی دام قرآن کی دی وکل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه كل انسان كل حرف سور دے كل هم انسانان الزمناه طائره في عنقه دار سړی بخپل خپل پروانه په مرای کې ځوړنګي نام قرآن ولا قرآن کې چې راځي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبر راشي په اعلام کې ده اولیاء الله لا خوف عليهم خوف بني پدي ولا يحزنون او نه بغمجن خبر اوس په اعلام کې ده راشي دا تحقیقو کې چې دا لام کم لام دی عزیزانو دا لا نفی جنس نه ده لا نفی جنس نه ده دا لام مشابه بلیسا لا نفی تاسو خیال راغی لا خوف علیهم خوف بیا په دوه قسمه ده یو خوف طبعی ده او یو خوف من الله ده الله فرمای لا خوف چا چې په دنیا کې ژوند خدای توقف کړی د قیامت پر ورځ به د الله د طرف نه په دوی څه خوف نه اما طبعی خوف لرزا او یرا د خدای د جلال ورځ د قهر او د غضب ورځ دینه به پیغمبرانم په امن کې نه ما خبره پوهیږئ طبعی خوف په پیغمبرانو طاری وي د دې څه دلیل دی چې طبعی خوف په پیغمبرانو طاری وي وګوره د مسلم لوی روایتونه آدم علیه السلام ته به قوم ورشي چې راشه حساب نه شروع کیږي تباه شو غرق شو خدای ته ووایه چې حساب شروع شي آدم علیه السلام به ورته وایي چې زه نن هغه مخ نه وینم چې خدای ته پیش مام د غنمې د دانې کار چې کړی دی خدای ته زه نشم مخ نوح علیه السلام ته به راشي ال نوح ته راځه وایي مام قوم ته خیرې کړې وای ما خپل اختیارات دنیا کې ختم کړي موسی علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا ادریس علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام تا یونس علیہ السلام کل پیغمبران به انکارو کی چې مونږ نز د خدای مخه آخر الامر براشی دوی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ټول پیغمبرانو ته خصوصی اختیارات چې ملاو هغه په دنیا کې ختم کړی دي زما خصوصی اختیارات ما په دنیا کې ندی ختم کړي پټ می ساتلی دي په قیامت کې به راو باسم او خدای ته به د امت د پاره پیش کوم تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې طبعی خوف نه با
په قیامت کې انبیاء هم په امن کې اولیاء خلاص سکے بزرگان خلاص سکے نو زما عزیزانو مونږ دنیا کې الله پیدا کړی دی لیو چې رابطه خدای سره پیدا کړي اور څه پرې دی زړه د خدای کور او داسې کور کې لکه مولانا وی بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد په خدای قسم راشه سینه مې وشلوه زړه مې راوباسه زړه مې سری کا دننه پکې وګوره خدای زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راشي زړه بستا د خدای کور ستا جبه به دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے بل څوک خوشته نه بل لا څوک نو زما عزیزانو زما متعلق خبرې ډېرې دي بار بار بیا اورئ ما برخلاف بم ډیری ځکه چې زمونږ دا خبرې چې خلک اوري دا خزه مزه دا د خزه اوس دا ټټوان خو ډېر زیات دي چې د چا خزه رړۍ ګډي بار ګرځي ای چې دا زما خبرې اوري نو ما په سیم څه لکۍ وتړي څه خو وایي بدره دم وایي کنځلې بم کوي کله به وایي چې دا بجلیګر مولا وي سی آرونه ګوري کله به څه وایي بلا توره ورپسې لګیا دي اگر وہی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے زما خدای په دې پوهه دی چې زه وی سی آر ګورم که زه ټلویزیون ګورم یا زما کور کې شته که نشته یا زما ښځې یا لوڼو سرونه کټ کړي دي یا بربنډې ګرځي یا پلانې خدا د ټاک بړوګان والله کرانه خلاص زما ښځو ټویانې خلکو شروع کړي دي زمونږ کور ته ښځې راشي خو چې زمونږ ښځې لوڼه وګوري ای وای خدای دې تباه کړي او دا مونږ ته خو خلکو داسې وي او داسې وي ګورئ څوک راشي کوټه کې ګرځي ټلویزیون لټوي ټیک ده لګیا به خو زم والله که تاسو پرېږدم هم نه اوس یو پراپیګنډه ده چې زما دا غوږونه دې خلکو وخوړل عربو نه دنیا نه ټلیفونونه نه خطونه چې دا باړې مسیزو کې یو پیر راوتی دی او مولانا صاحب ورته تللی اورېدلي به تاسو پیر راوتی دی او مولانا صاحب ورته تللی او مولانا صاحب ورته تللی او مولانا صاحب زه تاسو ته یو خبره کوم په دې منبر ما تاسو ته ویلیو چې زه د انګریزانو ګلجو ته هم تللی ویلی مې درته د هندوانو مندر ته هم تللی ما د هغې سپیچونه هم اورېدلي دي د سیکانو ګوردوارو ته هم تللی یم د هغې سپیچونه مې هم اورېدلي پادریانو د انګریزانو چې کوم مولیاني ای سره مې بارها په ګلجو کې باسونه شوي دي دا کار زما یو عادت دی څه زمانه مخکې دلته ګلاب بابا راوتی پس پیرسنګ کې ګلاب بابا دی چې ګلاب بابا دی چې ښځې دي چې نر دي ښځې دي نر هغه دی چې کوچنډي په ترخ کې دي او ښځه ورپسې زه لاړم اس پیرسنګ ته چې دا ګلاب بابا خو وګورم چې دا قصه زما یو عادت دی چې یو شی مې په سترګو نه لیدلی نو په شیشه د چا بد ویل مناسب نه اسلام کې دا جرم زم لاړم اس پیرسنګ آلتم خلقو دا پراپیګنډه شروع کړه چې ګلاب بابا ته مولانا صاحب هم راغلی دی تلاو مې ولیدو
دلته یې وینه پرته وه او دلته یې متیازې کړې وې او دلته یې دا قصې مې مې ټولې ولیدې چې راغله ما نو بیا مې پې شروع وکړه. خیر که تاسو خیال وکئ اوس دلته نه ګلاب بابا جوړ دی دا د بلیسار خوا کې دا زیارت کې حکومت مهرباني وکړه چې پولیس مقرر کړ چې دا زنانه څوک نه چیړي. دا زنانه روزي چیړلو لا ته چیړل بند دی دا خو روزي دی لا چې څوک شته نه چې ما وچیړي. دا مې هغه ورځ د دې یو ذمہوار سړي ته وویل ما هغه غریبانې روزي څه له او تاسو پولیس ورته ودرول زیارت کې څه غواړي؟ د ښځو زیارت کې څه کار؟ د ښځو هدیرو کې څه کار؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات امین نه څوک و نه به پیدا شي. پیدا به شي د هغه نه لوی امین نه پیدا او نه به پیدا شي. په 3 کاله عمر کې څوک دې دا ثابته کړي چې پیغمبر پردی ښځې له لاس ورکړي؟ څوک دې دا ثابته کړي؟ بیعت به چې ښځو ته کېده صدر مبارک به وغوړېده چې په دې لاس کې خپلې بیبي سره سهار په تیاره کې خبرې کولې. صحابه تیر چې تیر شو ده ورته آواز وکړو خبره واورئ ایراله صاحب السلام علیکم یا رسول الله. ورته دا زما پلانۍ بیبي ده ما دې سره خبرې کولې تاسو تیر. هغې وی جي مونږ خو وی نه انسان عجز دی اسې نه چړه کې دا تیري چې پیغمبر چېرته پردی ښځې سره خبرې. الله دا د پیغمبر شان. او بیا د پیغمبر بیبیان چې د هغې د ویښته متعلق د چا غلط خیال پړه کې راشي ټول عمر له تباه شو. ټول عمر له تباه شو. دې سره به پیغمبر دومره احتیاط کول. نو عزیزانو باړه کې هغه زه په دې نیت نه یم تللی چې زال ته منجور کېږم یا جارو عالم په خلق ښځو به یې مږم یا به چاله لوټې دمومه. په دې نیت نه یم چونکې 2-3 کالو نه ما به اورېدل چې داسې دی داسې دی داسې دی نو لاړم په دې نیت او ښه کافي وخت مې هلته تېر کو. ما دا خیال نه و چې دا خلق به دې هلک نه دومره لویه نخره جوړوي. عزیزانو یو کرامت دی یو استدراج دی. دا اوس علم سره تعلق لري تاسو به زه څنګه پې پوهوم. کرامت خلاف عادت د یو ولی او بزرگ په لاس یو کار کېدل دې ته کرامت. او دا کرامت بیا د ولی په اختیار کې نه دا کله کله بې اختیار هغه نه وشي. یو استدراج دی وظایف پخول وظیفه پخول. یو ورد او وظیفه ده هغه پخول په هغې کې چله ویستل کنه جی یو په هغې یو کار کېدل دي او یو په کرامت کېدل دي. یو بزرګو هغه یو وظیفه پخ کړې 18 روپۍ ورځ به سهار هغه ته د بالښت لاندې پرتې ما ته یې وویل چې ته راځه 12 ورځې د اوبو کې چله وباسه دې وله کې به وباسې تاله به 15 روپۍ ورځ مقرر شي. ما لې خشکه لار ښایه اوبو کې زه نشم کېناستلی. خشکه لارې راته وښوده. دا زما د طالبګیرۍ زمانه وه او هغه زمانه وه چې دا جومات چې چا کې زه لګیا یم مونځ کوم
د دې جماعت ټکېدلې مرچکي او سړې وظیفې به مونږ خوړې او سبق به مې پیاس پاڼه به م سوړ سکړک نه تاوله آب هم خوړو سبق به دا زمانه وه وظیفه یې راته وښوده چې دا پلانه وظیفه 21 شپې اره شپه 21 سوه کرتې ووایه ته بیا ګوره په منبر ناستم دروغ ویل د ایمان تاوان 21 شپې مې هغه چیله پخه کړه که نه جي سهار به چې راپاڅېدمه خو چې د کوره به راووتم څوک سړی به 2 روپۍ به یې راکړي روزانه ملا صاحب والا او د واقف سړي په شکل کې نو ما وی چې دا واقف خلق دی هغه زمانه کې زه رامداس کې اوسېدم یو ورځ مې یو نه تپوس وکړو چې هلکه 2-3 ځل تا ماله دا 2 روپۍ راکړې هغه ما ته قسم وخوړو چې ما نه دي درکړي تاسو خیال راغی عرض مې دا و چې دا اوراد دي دا دې پیرانو پسې چې دا خلق بې پناه منډې وایي اوس درته یو ورد خیم که نه جي تی شروع کا ته ګوره چې تا نه جنډې بابا جوړیږي که نه دنیا به درنه ګیر چاپې اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمة سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون د دې یو خاص مقدار دی هغه چیله وباسه ته ګوره چې خلق در پسې رامنډې وایي که نه وایي خو لا خلاق لهم في الاخره دنیا کې هغه وظیفه کول چې پیسې پې راشي یا خلق میں تسخیر او تابع شي د دې سړي به په آخرت کې هیڅ حصه نه تاسو خیال راغی دغه هلک لا دا یاد لري چا دا پراپیګنډه جوړه کړې چې مولانا صاحب ورغی چې زه تا نه منم او هغه ورته وی چې وایه او بیا دا چلو شو او دا چلو شو په دغه خوله کې م دانې وخیجه و ظالمانو چې یو شی په خپلو سترګو نه لیدلی په خپل هم کتلی نه و بدبخت قومه و بدبخت ښه مولانا صاحب ولا چې دی دغه ورکو چې دی نه لډو جوړ کا او دی نه اګۍ جوړه کا او دی نه انځر جوړ کا او دی نه پلانې شی جوړ کا او دی نه دا دبلې ما پسې شروع کړي یو نه جي ما خیال دی ټول پاکستان ما نه تپوس وکړو چې ته رښتیا تلې اوس هلته م څوک ناست نغارې والا او خلقو له دا تاثر ورکوي چې دی راغلی او تاسو م راځئ نو دا یاد لرئ عزیزان هلک دی کم عمر هلک 17-18 سال عمر کې دی مجذوب طبیعت دی څه وظیفه ورته د جماعت امام ښودلې ده یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام ټیک ده په هغې دومره غوندې لوټه راوالي او دا چې پې وایي پې چوفي کي خړه غوندې شي ما په خبره پوهېږي د دغې نه په اخوا که نور څه وی چې دی به ماله ښځه راکي دی به ماله زوی راکي دی به ماله لور راکي دی به ماله رزق راکي دی به زما ژوند ښه کي دی به زما کاروبار ښه کي دی به ما د ضیاءالحق په ځای کښېنوي والله العظیم چې دا ټول څیزونه د خدای سره دي او که د ده نه م وغوښته نو مسلمان نه مشرکان به تاسو خیال راغی کم شی چې د خدای نه د غوښتو دی او هغه د بنده نه وغواړي نو یوازې ګناه نه بد په ټکي مشرک شو نو زما عزیزانو اوس ما ته خلق راځي چې ښځې دي او سړي دي ما زما پلار دا بندولی شي بھئی زه د ښځو علاج کولی شم ما خو د ښځو په سر ځان کوهي کې اچولو ته تړلی دی دا ښځې د خدای ښې ساتي چې الټه ما چاله وجنې مې نه اوس زه څه وکړم ته دا شی لاس کې راکا دا د یو میاشتې حکومت او ماله د پاکستان ښځې معلومې دي یو 2 ښځې ځوړندوم 2 ښځې که تا بار ښځه ولیده زما په دې مخ دوی د ایران نه زیات ایڈوانس نه دي ته ورشه ستا په یونیورسټۍ کې ایرانی جینکۍ دي
سر نه تر خپو پورې د ویښته عمره ځای پکې نه ښکاري. او ستا د یونیورسټۍ لونډې اکیمارې مو ګوره، اکی ټیمونه جوړ دي. اوس به بار ملکه زمونږ د ملک جینکۍ فتوې والا مونږ تیار کړي دي چې کویشته وي جلال نو ګیدړ به وي الله. فتوې والا تیارې کړي دي. نو عزیزانو دا واقعات دي. د دغه هلک متعلق زه یقیني تلیم او تلی دې دپاره وم چې وګورم چې دا واقعات څه دي. نو دا وظایفو سره دا کھاتے ماتی کیږي. نور نظام زندگی د چا جوړول که دا د عقیده په انسان راوسته نو کافر بشه. ښځې بند کوي، ښځې بند کوي، ښځې بند کوي. کمه ښځه چې بلا منشې د کوره ووته، بلا ضرورته د کوره ووته، تر هغې په میړه او په دې لعنت وریږي چې تر څو واپس نه را. ادیرو ته، پیرانو ته، زیارتونو ته د ښځو تلل په دې زمانه کې حرام او ناروا دي. حرام او ناروا دي. د لعنت مستحق میړه او ښځه او بچي ټول. بلکې ځوانه څه کوي، زړې به هم نه ځي. تاسو د زړو د کیسو نه نه یې خبر. زړه به هم نه ځي. زړه چې د کوره وځي 2 لکه فتنې ورپورې ونښلي، که نه ده داسې؟ دې وجې نه دا صورتحال دی. الله دې د خپلو مرضیاتو توفیق راکړي. خو دا په آخر کې بیا درته پر ورولۍ اپیل کوم چې خدای وپېژنئ، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ. د کائنات مالک د خدای ذات دی، مهربان د خدای ذات دی، زما د زندګۍ راکون کې او اغستون کې د خدای ذات دی. دا اختیار په ټول کائنات کې د بل هیچا سره نشته سوا د خدای نه. واخر دعوانا ان الحمدلله. دا افغانستان متعلق یو نظم دا د کمونیسٹ دوستی رات تاوان شو، رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. دا کمونیسٹ دوستی رات تاوان شو، رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. پاکو مزمکه چې وما ززګیدلې، کوم کوڅو کې چې وم زلوبېدلې، هغه کوڅې راته نن د جنګ میدان شو، هغه کوڅې راته نن د جنگ میدان شو. رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. دا کمونیسٹ دوستی رال تاوان شو، رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. هاغه محمود غزنوی چې بوت شکن یادیږي، دا هم د هغه غازی اصلی وطن یادیږي. قبر کې روح داغه زکه پریشان شو، قبر کې روح داغه زکه پریشان شو. رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. ماویل چې زهر دی پکې تاوې شربت را کوي، ماویل بچی می وجنی تاوې دولت را کوي. ماوی چې زهر دی پکې تاوې شربت را کوي، ماوی بچی می وجنی تاوې دولت را کوي. تش د دولت پلالچ میں ملک قربان شو، تش د دولت پلالچ میں ملک قربان شو. رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. تاوے زرزن او زمین رالا یو شان را کوي، ماوے وطن ما اخلی مونگلتاوان را کوي. تاوے زرزن او زمین مونگلا یو شان را کوي،
ما ویل وطن ما اخلی مونږ له زندان را کوي دا د پهر خونا چې ګټلان شو دا د پهر خونا چې ګټلان شو رنگ می پخپلو وینو افغانستان شو ماوے مذہب نہ منی یا خدای رسول نہ منی تاوے انصاف رولی ظلم فضل نہ منی ماوے مذہب نہ منی او خدای رسول نہ منی تاوے انصاف رولی ظلم فضل نہ منی اوس دے کبل او گورا مظلومستان شو اوس دے کبل او گورا مظلومستان شو رنگ میں پخپلو وینو افغانستان شو بنگلے کنڈر شولی باغون شال شول دا بمبر په سبب هر سلطار شول سور پسرو وینو کابل لکا الوان شو رنگ می پخپلو وینو افغانستان شو آزادو خلقو گورئی خوب نه بیدار شئی دروس سټونه مات کړئ ورته تیار شئ آزادو خلقو یخ شئ خوب نه بیدار شئ دروس سټونه مات کړئ ورته تیار شئ جنگ د کابل د اسلام عظیم داستان شو جنگ د کابل د اسلام عظیم داستان شو رنگ میں پخپلو وینو افغانستان شو دا کمیونسٹ دوستی مونږ له تاوان شو و دا کمیونسٹ دوستی در له تاوان شو رنگ میں پخپلو وینو افغانستان شو د مسلمان شکل بدل شو و د مسلمان شکل بدل شو ډک دا چلول شو یا د قرآن خلاف کوي نو الله الله یا د مسلمان شکل بدل شو ډک دا چلول شو یا د قرآن خلاف کوي نو الله الله یا خزو لباس ته سړو جوړ کړو حیات